هغه ستا خپل او تابعدار ولې نه دی ولیکن انصاف په قایې وي او دویمه دا ده چې که تا ته خپل نفس او خواهش څه ووایي چې دا کار داسې وکړه نو د هغې تابعداري به نه کوې بلکې ته به فیصله په حق کې او د خواهش تابعداري به نه کوې فیضلک عن سبیل الله او که چېرته تا د خپل خواهش تابعداري وکړه او په حق باندې فیصله نه کوې نو بیا به ته د الله جل جلاله د لارې نه ګمراه یې پیغمبر هغه معصوم وي هغه خو ګناه نه کوي او پیغمبر خو به خامخا فیصله په انصاف باندې کوي او دارنګې د خواهش تابعداري به نه کوي ولیکن د دې حکم او د دې نهي نه مقصود دوام او استمرار دی یعنې ته په دې باندې قایم اوسه بیا الله جل جلاله فرمایي چې کوم خلک زما د لارې نه ګمراه دي یعنی هغوی د خپل خواهشاتو تابعداري کوي او دارنګې انصاف نه کوي بلکې کموالی او سیواوالی کوي نو دوی دپاره سخت عذاب دی د قیامت په ورځ باندې وما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا دا اول دلیل اخری دی په توحید د الله جل جلاله باندې یعنی الله جل جلاله د اسمان او د ځمکه او دا ټول کائنات عبث نه دي پیدا کړي بلکې د کائنات په هره یوه ذره کې د الله جل جلاله د قدرت دلایل موجود دي هر یوه ذره کې سوچ او فکر وکړه نو دا د الله جل جلاله د قدرت نښې دي او په دې باندې به ته الله جل جلاله پیژنې او کوم خلک چې وایي چې دا بېځایه دی او دا اسې پیدا شوي دي په دې کې څه حکمت نشته دی او په دې کې دلایل د قدرت نشته نو الله فرمایي دا ګمان د کافرانو دی چې کوم خلک دا ګمان کوي چې دا کائنات بې فایدې دي او عبث دی د دې د پیدا کولو هېڅ مقصد نشته نو دا کافران دي او د کافرانو دپاره اور د جهنم دی ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین فی الارض دا دلیل دی په وقوع د قیامت باندې یعنې قیامت به الله جل جلاله قایموي او د قیامت ورځ شته دلیل په دې باندې څه دی هغه دا دی چې که چېرته د قیامت ورځ نه وه نو بیا خو کافر او مسلمان دواړه یو برابر شو بیا خو کافر او مسلمان دواړه یو برابر شو او دارنګې متقیان او فاجران یو برابر شول حالانکې داسې نه ده ولې چې کله قیامت نشته دی نو دنیا کې خو فاجر هغه د الله جل جلاله هېڅ تابعداري نه کوي هغه ټول د خپل خواهشاتو تابعداري کوي خو خوشحاله ژوند تېروي سهار په دې ژمي کې د بړستنې نه راوتل او په دې یخو اوبو باندې چارندام کول ګران کار دی او کافر ښه مزېدار پروت دی د سره خدای نه به نیمروز به څه وکړي بل طرف ته مسلمان پاسي په دې یخ کې خپل خوب قربانۍ او په یخو اوبو باندې چارندام کوي په یخ کې جومات ته راځي او ځان ستنه کوي عبادت کوي نو که چېرته د قیامت ورځ نه وه نو دنیا کې خو کافر مزې کوي مسلمان دپاره جیلخانه ده نو دواړه که یو دا خو بیا دواړه یو برابر شول حالانکې دواړه یو برابر نه دي نو د قیامت ورځ ځکه شته چې په دې کې الله جل جلاله دواړو ته د خپلو اعمالو جزا ورکوي نو کافر ته به د خپلو بدو عملونو بدله میلاویږي او مسلمان ته به د خپلو نیکو اعمالو بدله چې دی میلاویږي کتاب انزلناه الیک مبارک دا دلیل وحیي دی په توحید باندې الله جل جلاله فرمایي دا علیم الشان کتاب ما نازل کړی تاسو ته لهذا د دې په آیتونو کې غور او فکر وکئ او د الله جل جلاله وحدانیت وپېژنئ پکې او په دې کې غور وکئ نو لهذا تاسو ته به د الله جل جلاله وحدانیت معلوم شي کتاب انزلناه الیک مبارک برکت والا دی یعنی چې کوم سړی لولي قارئه مبارک او دارنګې سامعه مبارک چې کوم سړی اوري هغه هم برکت والا دی عالمه عامله مبارک چې عمل پې کوي هغه هم برکت والا دی او دارنګې عالمه چې کوم سړی زده کوي هغه هم برکت والا دی یعنې چې څه نسبت دی د قرآن کریم سره دی نو قرآن په خپله د برکت نه ډک دی هغه هم به د ځان سره برکت والا ګرځوي ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب الله فرمایي موږ حضرت داود علیه السلام ته ورکړی و زوی حضرت سلیمان علیه السلام نو مخکې واقعه د حضرت داود علیه السلام وه او اوس واقعه د هغه د زوی د حضرت سلیمان علیه السلام ده نعم العبد الله وایي دا ډېر ښه بنده و زما انه اواب او دی هم ډېر زیات رجوع کوونکی و ډېر اطاعت ګزار او عبادت ګزار د الله جل جلاله اذ عرض علیه بالعشي الصافنات الجیاد کله چې پیش کړی شول په ده باندې د بیګایۍ په وخت کې هغه اسونه کره یعنی بالعشي د مازدیګر تر ماښام چې کوم وخت دې ته ویل کېږي عشي یا د ماسپښین نه تر ماښام چې کوم وخت دې ته ویل کېږي عشي الصافنات جمع د صافن ده
هغه اس ته ویل کېږي چې هغه په دریو خپو باندې صحیح ولاړ وي او څلورمې خپې کپۍ یې لګولې وي حافر. او دا د صحیح اوښ علامت د صحیح اس علامت دا دی چې دی په څلور واړو خپو نه ودرېږي بلکې دریو خپو باندې به صحیح ولاړ وي او دا یو خپه به اسې پنجه لګولې وي د کپۍ هغه سر او پوره به یې نه وي لګولې. او الجیاد جمع د جواد ده دا ویل کېږي کرا او اعلی عمده استه. او از عرضوا صيغه د مجهول ده یعنې چې کله پیش کړی شول په ده باندې په دې کې اشاره ده کثرت ته یعنې هغه اوښان ډېر زیاتو نو کم بیانو چې چا پیش کړي بس ډېرو خلکو هغه اوښان ځکه ډېرو خلکو راوستل حضرت سلیمان علیه السلام ته. اوس واقعه څه ده؟ حضرت سلیمان علیه السلام د جهاد دپاره اسونه اغوښتي ډېر شي. یو ورځ خپلو خادمانو ته یې وی چې راشئ او دا ما باندې پیش کړي چې دا اوښان دا اسونه څنګه دي. هغه ورته راوستی شول او د هغې هغه نګراني یې کوله او په هغې په سوټونو باندې لاس ووهه او دغه رنګې هغه یې په منډه باندې پرېښودل نو هغه ډېر تیز په منډه باندې لاړل بیا واپس رالل او چې کله منډې یې کړې نو دوړې اوچتې کړې. دوړې اوچتې شوې ته به وایي چې تیاره راخوره شوه او په هغه خپلو دوړو کې پټ شول بیا واپس راغل. کله واپس یې ورته راوستل نو حضرت داود علیه السلام شروع شو فطبق مسحا بالسوق والاغناق د هغې په خپو باندې او د هغې په سوټونو باندې لاس وهه د پاسه. انو بیا یې څه وي دا د دې دپاره چې وایي دا د الله جل جلاله د ذکر دپاره دي زما یعنې په دې باندې به زه جهاد کومه او د جهاد په وجه باندې به اعلاء کلمت الله راځي د الله جل جلاله دین او شریعت او اسلام به اوچتېږي دا د دې دپاره یې کول. او یا دویم تفسیر دا دی چې نه حضرت داود سلیمان علیه السلام اوښان اسونه ساتلي و ډېر شي او هغه ور باندې پیش ول نو د مازدیګر نه والې تر ماښام پورې هغې کې مشغول و د هغې په سوټونو په خپو باندې لاس وهه تر دې چې د انور پرېوته او مونځ ترېنه قضا شو نو چې کله خبر شو چې اوهو زما نه مونځ قضا شو د دوی په وجه باندې نو هغه ټول اسونه یې حلال کړل. فطبق مسح بالسوق والاغناق کنایه د ذبح نه یعنې هغه ټول یې حلال کړل په دې وجه باندې چې د دوی په وجه باندې زما نه مونځ قضا شو. ولقد فتنا سلیمان دلته د حضرت سلیمان علیه السلام د ازمایش او د امتحان ذکر دی. فسلیمان علیه السلام باندې الله فرمایي مونږ امتحان کړو او هغه څو والقینا علی کرسیه جسدا مونږ غورځولې و د ده په کرسۍ باندې یوه جوسه ثم اناب او د هغې نه بعد بیا مونږ ته د رجوع وکړه. سلیمان علیه السلام احادیثو کې راځي مسلم شریف کې حدیث دی سلیمان علیه السلام بیبیانې وي اویا د وی چې زه به د ټولو سره د شپې صحبت کوم او د هغه ټولو نه چې د ما کوم بچي پیدا شي نو هغه مجاهدین د جهاد دپاره به یې وقف کومه خو لیکن انشاءالله ترېنه ایر شو ورکي نو چې انشاءالله ترېنه ایر شو نو صرف د یوې بیبي نه یې بچی پیدا شو خو هغه هم ناقص الخلقتو پوره نه مطلب شلو لاسونه خپې اندامونه یې پوره نه ناقص الخلقتو بیا د وین نه وه نو هغه یې راوړو او دله یې مخې له په ټیبل باندې په تخت باندې کېښودو نو القینا علی کرسیه القینا نه مراد غرزول د هغه ناقص الخلقت بچي دي دته مخې ته په تخت باندې جسد نه مراد هغه دی. انو بیا سلیمان علیه السلام د هغې نه بعد الله جل جلاله ته رجوع وکړه. یو تفسیر دا دی او امام رازي رحمت الله علیه فرمایي چې دلته د امتحان او د افتنان نه مراد هغه دا دی چې د باندې بدني بیماری رااله سلیمان علیه السلام باندې بیماری رااله بیمار شو او دومره بیمار شو چې گویا کې دا جسم یې داسې و لکه بېروحه نو په یو کرسۍ باندې به ناست و خو داسې به و لکه مړی لکه روح چې پکې نه وي داسې به و د هغې نه بعد ثم اناب الله جل جلاله ورته بیا صحت ورکړو. دا د دې آیت کریمه تفسیرونه دي. باقي د دې نه چې موږ سلیمان علیه السلام باندې امتحان کړو د دې نه قرآن کریم نور ساکت ته کوم امتحان پته نشته دی. په حدیث مبارکو کې د دې څه ذکر نه دی راغلی چې سلیمان علیه السلام باندې الله جل جلاله دلته کوم امتحان راوستی او په کرسۍ باندې ورله الله څه ور اچولی و انو د هغې نه قرآن کریم ساکت ته لهذا ابهم ما ابهم الله چې کوم څیز الله پټ ساتلی مونږ به یې پټ وساتو بس نورې ګوتې پکې نه به وو. لیکن بعد اسرائیلي واقعات هم دلته ذکر دي لکه څنګه چې پرون ذکر شوي وو. بعضې مفسرین ذکر کړي اسرائیلي واقعات دي چې د سلیمان علیه السلام سره یو ګوتمه وه غوته وه څلې او دا ټوله بادشاهي د ده په هغې باندې منحصره وه
او یو پیری تینا غسلې پټ کو څنګه یې پټ کو سليمان عليه السلام د لامبلو د پاره غسلخانې ته لاړو او هغه ګوتمۍ خپلې بیبي ته ورکړه چې واپس راوځم نو دا به ما ته راکړي ځکه قیمتي ووی او په هغې باندې بادشاهي ورته قایمه چې کله دې غسلخانې ته لاړو یو پیری د سلیمان علیه السلام په شکل باندې راغی بیبي ته هغې ته یې وي چې هغه سړی ما له واپس راکړه هغې ګمانو په شکل خو د سلیمان علیه السلام و هغې وي که دا هغه دی او ګوتمۍ ورته واپس ورکړه او کمال خو هغه ګوتمه کې و هغه ګوتمۍ چې څنګه واچوله بس هغه بادشاه شو دا پیریان او دیوان او دا چرند او پرند او دا هوا دا هر څه د هغه تابع شول لړه په تخت باندې کېناستو چې سلیمان علیه السلام راووتو او بیبي ته وایي چې ما ته ګوتمه راکړه او ورته وایي چې دې نه مخکې مې تاله درکړه که نه او وایي ما نه دې کله راکړې ده ما خو تاله درکړه ته رالې سلیمان علیه السلام پوه شو او دې نه مخکې اوږده واقعه د سلیمان علیه السلام نه څه شوي وو بیا وروسته سلیمان علیه السلام بهرحال ویلاړو د دریاب غاړې ته او هلته بیان والو هغې به بیان نیول هغوی سره یې کار شروع کړو ځکه پته ورته ولګېده چې زما په دې باندې خو پیرې قایم شو په بادشاهۍ باندې او بیا هغه ګوتمه چې کله هغه پیرې خبر شو ځکه چې کوم علما وو هغه وخت کې د سلیمان علیه السلام په قوم امت کې هغوی ورپسې ختمونه شروع کړل نو دې ده باندې چې کله اثر وشو دې پیري باندې نو دې وتښتېد والوته د هغه تخت نه او هغه ګوتمه سلیمان علیه السلام ته ورنه کړه ای دریاب ته ورګزار کړه دریاب ته یې وویشته نو چې دریاب ته یې وویشته هغه د مۍ خېټې ته لاړه ده خو میان نیول د میانو واله سره هغه الله جل جلاله ده ته واپس راوسته چې وایي چې وله په تخت باندې قایم شه بیا خو لیکن دا واقعه اسرائیلي ده او دا یهودو نصاراو د ځان نه جوړه کړې ده ځکه هغوی د حضرت داود علیه السلام سره ډېر بغض لرو او د نبوت او پیغمبري نه منله نو دا د پیغمبر د شان سره مناسب نه دي چې د هغه بادشاهي الله جل جلاله ورکړې وه الله جل جلاله له دعا کړې وه رب اغفر لي وهب لي ملکا یا الله ما له داسې بادشاهي راکړي لا ينبغي لأحد من بعدي چې د ما نه پس د هېڅ چا دپاره مناسب نه وي نو بادشاهي الله جل جلاله داسې ورکړې وه چې په دې تمامو اشیاو باندې بادشاهتو دا هر څه چې دی نو تابع دا واقعا ټیک نه ده دا خبره غلطه ده دا چې کومه لومبۍ خبره مو وکړه چې بس الله جل جلاله ورته بچی ورکړه انشاءالله دې پاتې شوي وو هغه هم ناقص الخلقتو یا تینا مراد امام راضي رحمت الله علیه فرمایي چې د باندې بدني بیماري راغلې و ډېر زیات کمزوره شوی و داسې وو لکه په کرسۍ به ناست وو خو داسې به ولکه چې هېڅ څوک هم پې نه دي ناست بارې وخت کې سړی کمزوره شي نو خلک وایي کټ کې نه ښکاري ډېر زیات کمزوره شي او نو دا معنا شوه او دا واقعه ده چې دی نو ټیک نه ده الله فرمایي فسخرنا له الریح موږ ورته هوا هم تابع کړې وه د ده په خوښه باندې به چلېده چې ده به ورته کوم خوا حکم کولو او خوا بدله او دارنګې تابع کړي موږ ورته شیطانان او پیریان دا ټول کل بناء وغواص او هر یو جوړونکی و نو دې پیریانو کې څه پکې داسې وو چې هغه ترکاڼانو په هغوی باندې بې عمارتونه بلډینګونه جوړول او بعضې هغه وو چې هغې غوپه وهونکي وو په دریاب کې هغوی به ورته د هغې نه ملغلري او قیمتي اشیا د اوبو نه راایستل فآخرین مقرنین فی الاسفاس او چې کوم پکې ارامیان وو نو هغې په زنځیرانو کې تړلي وو د هغوی سزا دا وه هذا عطاؤنا الله فرمایي چې موږ ورته وویل چې دا تاله موږ دا هر څه تابع کړي او بادشاهي مو درکړې ده نو دا زموږ عطوا ده یعنی دا زماره طرف نه دي تا ته فمنن نو تا د اختیار دی چا باندې احسان کې نو ستا خوښه ده او امسک او که چا ته باندې احسان نه کوي نو دا چې دی نو هم ستا خوښه ده وان له عندنا لزلفى وحسن مآب والله فرمایي چې دم زموږ په نسبت باندې لوی مقام دی الله جل جلاله ارشاد فرمایي یا داود علیه السلام انا جعلناک خلیفة فی الارض بیشک ګرځولې دې مونږ تعالی را خلیفه په ځمکه کې فاحکم بین الناس بالحق پس ته فیصله کوه په منځ د خلکو کې په انصاف سره ولا تتبع الهوى او تابعداري مه کوه د خواهشاتو فیضلک عن سبیل الله یعنې ګمراه به کي تا لره د لارې د الله جل جلاله نه ان الذین یضلون بیشک هغه کسان چې ګمراه دي عن سبیل الله د لارې د الله جل جلاله نه لهم عذاب شدید دوی د پاره سخت عذاب دی بما نسوا یوم الحساب په دې وجه چې هیر کړی و دوی ورځ چې هیره کړې وه دوی ورځ د حساب او قیامت دې نه هیرو وما خلقنا السماء والارض او نشي پیدا کړی مونږ اسمان او ځمکه وما بینهما او هغه چې په منځ د دې دواړو کې دي باطل عبث د دې فایده شته دا عبث نه دي
ذلك ظن الذين كفروا او دا ګمان د کافرانو دی یعنی چې وایي چې دا عبس پیدا دی نو دا خو د کافرانو ګمان دی فویل للذین کفروا پس هلاکت دی د هغه کسانو دپاره چې کفر کړی دی من النار چې اور دی جهنم ته بځي ام نجعل الذین آمنوا آیا وګرځو مونږه هغه کسان چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عملونه یې کړي دي نیک کالمفسدین فی الارض پشان د فساد کوونکو په ځمکه کې یعنې وګرځو مؤمنان او اعمال صالحه والا خلک د فاسدانو مشرکانو په شان دي یعنې مشرک او مؤمن دواړه برابر دي نه داسې نه ده ام نجعل المتقین یا وګرځو مونږه متقیان کالفجار پشان د فاسقانو دا تاکید د ما قبل دی کتاب انزلناه او دا قرآن یو کتاب دی چې نازل کړی دی مونږه الیک تا ته مبارک برکت والده لیدبروا آیاته د څه دپاره منازل کړی د دې دپاره چې غور فکر وکړي په آیاتونو د دې کې ولیتذکر اولو الالباب او د دې دپاره چې نصیحت قبول کړي خاوندان د عقل ووهبنا لداود سلیمان او ورکړو مونږ داود علیه السلام تا سلیمان علیه السلام نعم العبد څه بندو انه اواب بېشکه دې ډېر زیات رجوع کوونکی الله جل جلاله ته اذ عرض علیه کله چې پیش کړی شول په ده باندې بالعشي په وخت د مازدیګر کې اصفافنات الجیاد اسونه کرا عمده فقالا پس دو فرمایل انی احببت بېشکه زه محبت کوما حب الخیر زه محبت کوما د اسونو سره زه محبت کوم د اسونو سره عن ذکر ربي د پاره د ذکر د رب خپل یعنی دی سره محبت کوم د دې د پاره چې دی په وجه جهاد کوما او د جهاد په وجه باندې اعلی کلمت الله راځي نو دوی سره دی د جهاد په وجه باندې محبت کوم حتی توارت بالحجاب تر دې پورې چې پټ شو دوی په ګرد و غبار کې یعنی کومې دوړې چې دی والو زولې د اسونه په هغې کې پټ شول بیا ردوها علیا او فرمایل سلیمان علیه السلام واپس یې کړئ ماته فطفقا پس شروع شو مسحا بالسوق والاغراق لاسې راکاږل د هغوی په پنډو باندې یو په سټونو باندې ولقد فتنا سلیمان او په تحقیق سره امتحان کړی مونږه په سلیمان علیه السلام باندې والقینا او غرزول مونږه علی کرسیه د ده په کرسۍ باندې جسدا یو جسا ثم اناب او بیا درجو کماتا قال او فرمایل ربی او رب زما اغفر لی بخنو کی ماتا وهب لی ملکا او راکړي ماتا داسې بادشاهي لا ينبغي لاحد من بعدي چې نوي د چا سره رستو زمانہ اچا سره چې هغه مناسب نوي یعنی زمانہ بعد هغه شانې بادشاهي بیا چاته ورنکي انک انت الوهاب بېشکه ته هم ورکوونکی فسخرنا له الريح پس تابع کړل مونږه د ده الريح تابع کړه مونږه د ده دپاره هوا تجري بامره چې تلبه په حکم د ده سره رخاء تابعداره حیث اصاب او کم خوا چې به ده کم خوا چې به د اراده وه او کم خوا به یې خوښه وه هغه به یې بوتله والشیاطین او تابع کړو مونږ شیطانان او پیریان کل بنداء او هر یو جوړونکی و د آبادۍ وغواس او غوپه وهونکی و وآخرین مقرنین فی الاصفاد او نور پیریان تړل شوي په زنځیرانو کې بانهم بغوا علیهم ځکه هغوی ظلم کولو تجاوز کولو او تابعداري نه کوله هذا عطاؤنا الله فرمایي دا ورته ومویل ورته مونږه دا زمونږ عطا ده فمنن نو پس ته احسان کوه او امسک یا یې ساته د ځان سره بغیر حساب بغیر د حساب نه یعنې دا پیریان دي نو ستا تابع کړي مې دي نو که د خوښه یې خوشي که پرېږي ده او که د خوښه یې نه وي تا د ځان سره وان له عندنا او بېشکه د ده لپاره زمونږ سره لزلفا خامخا نزدیکیت دی وحسن مآب او ښایسته ځای د راتلو دی صدق الله العظیم